هر کلا نادا چې आवाज وکړو ربک رب دستا موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا ان ائت القوم الظالمین ان ائت القوم الظالمین چې ورشا قوم ظالمانو تا قوم فرعون اغا قوم د فرعون الا يتقون چل دوی ځان نساتی د کفر او د شرک نام فرعون لورشا اغي ظالمانو لورشا قالوا فرمایل موسی علیہ الصلوۃ والسلام ربی اے رب زما انی بیشک زچیم اخاف یریگم ان یکذبونی چه دوی با ما دروغجن اگنی ما باندې به دوی ایمان را نوڑی دروغجن با می اگنی دروغجن با می اگنی نو د دیو جنا زیریگم سنگ ورشم ویدویق صدری او بل زما سینه تنگ دا ولا ينطلق لسانی او نچلیگی زما جبا فارسل الى هارون بس اولیگا دغی فرعونیانو تا الى هارون علیہ السلام اما دا جبا نچلیگی زکا چه دپ دی جبا کی تشو لکنتو جبا بی نخطا نو دوی چه پروردگارا فرعون خو یو ظالم و جابر سڑے دی او چې بیا مورته ژبم را نخلی او بیا ورته داسې دته سې نوې معلومي شي دا خبرې او بیا د مکمل د عین واخله تر زیټه پورې د الف نه واخله تر یې پورې مکمل د دین خلاف هم ګڼېږم نو مشکل دی ډېر زیات نو پروردګاره ته طاقت راکړي یا الله ته طاقت راکړي دا ګور ولهم او بل خبره دادا چې د دې فرعونیانو د پاره علیا په ما باندې ذنب یو ګناه شته دی زکه چې هغه بنی اسرائیلای چې پاندای اور په سر کولا هغه فرعونی او دغه بنی اسرائیلی ماته आवाज کو نو زور غلم او هغه فرعونی لم چې یو څه پیړه ور کړه نو مردار شو نو قتل امر باندې شتا زکه چې موسی علی السلام خو د مصر نه پوندخشي باندې تلو چرته شام نه پوندخشي باندې تلو خو کتابونه دا یی چې موسی علیہ السلام قتل خو کړو خدا داسې قتل نو چې ګناي و زکه چې هغه فرعونیان چو هغه ظالمانو کافرانو نو کافر مرکو جایز ده هیڅ خبره پتا کې نشته او دویمه خبره دا و چې مثال په تور څپېړې ورکڅ ویژلو خو نه خو یې هغه سړی خوان نه ونه څپېړې ورکړل دا سړی خوان نه ونه ایوی څپېړې سره بس لاړو نو دا ټولی خبرې دی پروردګارا زبو سشه کوم چې ته ماغه خلق لور لګي اسی تاسو ګوروخه فاخافوا بزيرغم ان يقتلوني چې ما به وجني قال او فرمایل الله تعالی کلا هرگز دا سندا موسی کلمه زدر سره فذهبا بآیاتنا لاړ شي تاسو دواړه بآیاتنا سره زما د معجزو ان معکم مستمعون بشک زد تاسو سره اوریدونکو یم هیڅ فکر مکو زم په سر باندې ولاړم فاتیا بسراغل دوی دواړه سکرون راغل فرعون تا فقولا بس اویل دوی دواړو ان رسول رب العالمین بشک مونږ چیو را لګلیو د رب العالمین دی طرفنا خراغلی چلی ان ارسل معنا بنی اسرائیل چولیگا زمونگا سر بنی اسرائیل زکا چه بنی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام په دور کې شو مهاجرو چرته په مصر کې شام کې خو قحط راغی یوسف علیہ السلام وزیر خزانه نو دوی دلته راغلیو مصر لا هغه رئیس دوی آبادو نو ما سره خپل بنی اسرائیل ولکه خپل شام له لاړ شو کله چې فرعون ته دا خبر وکړه فرعون ورته قال او الفرعون الم نربک فینا ولیدا آیا مونږ تربیت نو کړی دستا فینا په مونږ کې ولیدا په ما شموالی کې اے موسی کلمه ته هغه موسی چې دیش کاله د ما په کاله کې تیر کړل
ته خو ما سره دلته وړوکی راغټ شوی نن را درومې او ماله دم کې راکې تاله دم کې خود در کوي تا نیغې لارې ته را راکاږي او بل د الله پاک د طرف نه راغلی دی ولبستا او تا ټیم تیر کړی دی فینا په مونږه کې من عمرکا سنینا د عمر نه سنینا څو کاله مفسرین یې چې 10 کاله نو تا مونږ په کاله کې 10 کاله وخوړه نن ته راغلی د ما مقابلې له راغلی نو اول خدا پوښتنه وکړه چې دا موسی علیه السلام د تا کور له راغی څله دا خو تا ظلم کړی دی چې په ماشومتوب کې د مور غېږه د ده نه وشو کنه دا خو ظلم تا وکړو موسی کلیم چې د تا کور له راغی ځکه راغی چې تا ماشومان علالول تا ته هم د دغې ماشوم نه خطره وه او الله پاک هم دغه ماشوم تا له کور له راوستو تا یې پرورش وکړو او ته یې پې تباه کړې او د تا دپاره یو لوی امتحان او سبب د تباهۍ وګرځېد وفعلت کالتي فعلت او تا وکړو ما سره هغه کار چې کوم کار د کولو وانت من الکافرین او ته خو ډېر ناشکره یې مونږ سره د وخوړله او اوس دغسې راغلی قال او فرمایل موسی علیہ السلام فعلتها ما کړی دی دا کار اذن په دغه ټیم کې وانا من الضالین او زه د خطایي کوونکو نه وم ځکه چې په یوسف باندې او څپېړه باندې سړی لاړو ما خو ټیکو چې سړی وژلی دی خو قصدن مې نه دی وژلی ففررتو بزو اتختیدم یعنی لاړم فذهبتم بزلاړم منکم د تاسو نه لما خفتکم هر کلا چې زه ویریدم د تاسو نه په دې خبره باندې چې دوی به ما په دې قتل خطا کې وژني بل د الله حکم و چې لاړ شه د مصر نه شام له فوهب لي نو راکړل الله تبارک وتعالی ما ته ربي رب زما حکم صاحب د حکم جوړ کړم نبوت را لراکړو وجعلني من المرسلين او زه وګرځول ما د رسولانو نام وتلك نعمه تمنها علي او اے فرعون دا نسانونه د ځان سره کېدا او دا دیتا نسان او احسانو تمنها علي چتا احسان وکړو په ما باندې ان عبدت بني اسرائيل دا دیتا نعمتو چې احسان وکړو تا د دې په ما باندې چې تا غلامان جوړ کړي دي بني اسرائیلو نه خو تا غلامان جوړ کړي دي نو دا خو تا په بني اسرائیلو باندې څه ښېګړه او نشان نشته دی نو ما سره خپل قوم ولیږه زه خپل قوم پسې راغلی یم بس تا سره کار نه لرم ما پرېږده دا جګړه هم د دغه ځای نه جوړه شوه چې ده وایي چې نه داسې به نه شي قوم زه تاله نه در کوم ځکه چې قوم باندې کار جوړو قوم ټول خلک د ده څوکیدارانو زمیندارانو څه دا خدمتونه به یې له کول قال فرعون اویل فرعون وما رب العالمین او رب العالمین څوک دی تاسو وی چې موږ راغلی یو د رب العالمین د طرف نه دا رب العالمین څوک دی ځکه چې د خو د مصر نه یې لیدلي خلک نه پرېښودل کنې دنیا کې نور بادشاهان وو خو باقاعده د مصر ځمکې نه بهر څوک نه پرېښودل چې دا خلک د ما خلاف نشي پرې چې بهر ځمکه دوی نه ویني قال او فرمایل موسی علیہ السلام رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکو دی وما بینهما او هغه څه چې په اسمانو او ځمکو په منځ کې دي ان کنتم موقنین کچرته یې تاسو یقین کوونکي قال اوهل فرعون لمن هغه چاته حوله چې ګیر چا پیره د سره الا تستمعون آیا تاسو دا خبرې نه اورئ 1500 کسان د سره ناستو ورسو باندې ورته چې دا خبرې واورو دا څه قال او فرمایل موسی علیہ السلام ربکم رب د تاسو ورب آبائکم الاولین او رب د تاسو مخکینی مشرانو قال اویل فرعون ان رسولکم الذي ارسل الیکم لمجنون بیشک رسول د تاسو هغه چر لګلې شوی دی تاسو ته لمجنون خامخ لیونه دی خپل خلکو ته چې دا خو لیونه دی اعوذ بالله
قال او فرمایل موسی کلیم رب المشرق والمغرب وما بينهما زد هغه رب دې طرف نه رسول راغلم چې هغه د مشرق رب دی او د مغرب رب دی وما بينهما او هغه څه چې په منځ د دې کې دي ان کنتم تعقلون کچرته تاسو پوهیږئ. قال او الفرعون لئن اتخذت الها غيري کچرته تا د مانه بغیر بل معبود ونیو لاجعلنك من المسجونين نو زبتا جیل ته واچوم خامخا زب وګرځوم ستا من المسجونين د جیلیانو نام. قال اویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې جیل ته خو ما اچي خو به دلیل ما جیل ته ما چوا اولو جئتک بشیء مبین اگر چې زرا شمتا تا په یو واضح سیز باندې داریک مجل ته چلا چه دلیل ما سره دی رڼا ما سره دو واغې باوجود مت جلتا چه جلتا مل تواچو چې کله ته ما لا جواب کی. موسی علیہ السلام ورته اوس په معجزه ښکارا کړي. قال او الفرعون فأت به راوړه دا معجزه ان كنت من الصادقين کچرته ته په خپل خبره کې رښتیا وایونکی. فالقى عصاه نو کې خود لا خپل امسا فاذا هي ثعبان مبين ناګهانه د دین اجدها جوړ شوا مبین خارا او چې کله اجدها تر جوړ شوا نو فرعون ظالم چې هغه د کورسې نه لاندې راکو شو د کورسې لاندې پټ شو. خدای خدای شرمېدل. او ابن کثیر لیکلی دی رونو ابن کثیر لیکلی دی چې په دغه ټیم کې 400 ځلې د دستونه وکړل. خدای دا شرمېدل څومره غټې دعوې کې څه شي ډیر بره حالت جوړ شو په دې محل کې او په دې هغه کې ځکه چې دا ډیر شی شو کنه 400 ځله. دا غینه بعد موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاس ورتیر کړو د هغه اجدهانه دوباره بیرته همسا جوړ شو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپل لاس تخر تننه باستو چراویخ کلو نو دا لاس پړقېدو او رڼای کولا ټول وای چې سبحان الله. ونزع يده او راویخ کلو خپل لاس موسی علیہ السلام د تخرج نام فاذا هي بيضاء للناظرين ناګهانه شو د غلاس تک سپینا للناظرین دکتن کو دی پارا. دغه ته معجزات معجزه یہی دغه تا چې عام انسان هغه شي نشي کړی خلاف عادت د عادت او د انسان د وسنه بهر چې انسان نه یو کار ثابت شو نو موږ سره وګورو چاہے دا انسان نیک دی صالح دی پرهیزګار دی او کنه یو بدعمل دی او بالماز دی که بدعمل او بالماز او بد بیا جادو دی او که نیک او صالح او خو دا کرامت دی موږ ورته پښتو کې کرامت یې او که د نبی نه ثابت شو دا بیا معجزه کرامت او جادو کې دا فرق دی چې د نبی د زمانه نه د عادت خلاف کار ثابت شي. لکه اوس ما او ته تخر کې ډېر لاسونه ورکو هیڅ قسم رڼا نه کې بلکې عمره حالت کې وي دنیا مساګان راوړو خبره چوي غورځوا بس ما سټیک په پروتي او راوای خلک خو نبی د زمانه چې داسې وکړل او داسې یو د عادت نه خلاف کار ثابت شو نو دغه ته معجزه ای او چې صالح او نیک انسان نه هغه ته کرامت ای او چې بدعمل او بی دین او بالماز نه وشي عام کله کله ځنه کی هغه ته نظر بندي او جادو یې. نو رب ذل جلال د موسی کلیم او د هغه ورور هارون علیہ السلام او د جمله انبیاء او درجه بلندی کی په دې کې سبق د دې د پاره دی چې د دین د پاره خلکو ډېر تکلیفونه تیر کړي دي. بس هر یو نبی چې غره سره دغری والی هغه نم سخت دی. دا ګوره فرعون د خدای دعوی کړي مخامخ ورته څنګه لګیا
مخکې ورته ځکه یې چې پروردګار علمه اسې نه چې اومې وژنې، یعنې مطلب چې ته ما لګي رسول هغه مقصد کیسې نه چې پاتې شم. ورنه دی چې بیا راغی او د الله پاک توفیق ورسره شو، څنګه فرعون ته مخامخ ګڼېږي؟ ځین چې داسې خبرې به په ټول عمر چا ورسره نه وي کړي لکه ده چې ورسره وکړي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم. پروردگار